كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم صدر مجلس، اکابر علماء کرام، د مخدرې د دغې کلي سره تعلق لرونکو د الله په دین باندې مینو، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره عشق و محبت لرونکو ډېرو معززو محترمو مسلمانانو وروڼو، ستاسو د دې کلي د علماو په تاسو ډېر لوی احسان دی چې هر کال تاسو په دې میدان کې راغونډ او د دین اسلام بعضی ضروري عقیدې هغه تاسو ته وښایي، دیني جذبه درله رابیداره کړي، بیټري چارج شي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته خیرخواه او خواخوږي ښودلي دي. پلار چې وفات کېږي نو بچو ته وایي بچو هغه فلانکي فلانکي مې دوستان دي، نو خیر خبر به یې اخلی، تګ راتګ به ورسره ساتئ او د پلار د دوستانو سره دوستی برقرار ساتل دا په نیکو کې د ټولو نه لویه نیکي ده. ان من ابر البر الوصلة مع ود ابیک. په خپله باندې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي په نیکو کې لویه نیکي دا ده چې د پلار د دوستانو سره دوستانه وپالئ. نو اولاد بیا د پلار د دوستانو خیال ساتي، نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د دې امت روحاني پلار دی او زمونږ او ستاسو د وینې د پلار نه مونږ ته نبی علیه السلام ډېر ګران دی. د دې ټولې دنیا نه راباندې نبی علیه السلام ډېر ګران دی. نو هغې عظیمې هستۍ د خپل وفات نه مخکې خپل روحاني اولاد امت ته خپل دوستان وښودل، نو ویې فرمایل ورته علیکم بمجالسة العلماء، زما امتیانو علماو سره ناسته کوئ، و استماع کلام الحکماء، او د حکماو د هوښیارو د پوهانو خلقو خبرې په غور باندې اورئ. فإن الله يحيي القلب الميت بنور الإيمان. الله رب العالمین د ایمان په نور او رڼا باندې مړ زړه داسې راژوندی کوي کما یحیي الارض المیتة بماء المطر، لکه څرنګه چې د باران په اوبو باندې الله شړه ځمکه آبادوي. ځمکه شړه وي، باران وشو، فصلونه رازرغون شو، خلق ترنه فایده واخلي. شړ زړه د مسلمان چې مونځ ته زړه نه کېږي، کال تیر شي او کال راشي د قرآن تلاوت ته زړه نه کېږي، او د نیکۍ نور کارونه هغې ته یې سمې نه جوړېږي، د ده د زړه بیټري ختم شوې ده. دا بیټري به چارج کول غواړي، بیټري چې ختم شوله بیا د بلب رڼا کمزوري شي او آخر کې دې حد ته ور ورسېږي چې هغه صرف تک سور سپرینګ په دې بلب کې ښکارېږي، او یو ورځ په داسې راشي چې بیټري مکمل مړه شي، نو بیا بلب ورته هر څومره چې لګې بلب بیا رڼا نه کوي، هغه سپرینګ هم نه لګوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ستاسو د ایمان بیټریانې هم دغه شانتې مړې کېږي. دا به ریچارج کول غواړي. چېرته به ریچارج کېږي؟ د عالمانو په مجلس کې. علیکم بمجالسة العلماء. د جمعې په ورځ
چې مولانا صاحب تقریر ختمي نو زمون کوشش دی چې مونږ جماعت ته لاړ شو. نو هغه غریب د جماعت د دیوالونو ته لګیا دی او مونږ ته لګیا دی. داسې به تاسو شو په دنیا کې مریضان لیدلي وي چې ډاکټر ورته وایي زه ستا مفت علاج کوم او دې دقه شانتې ناجوړه بهر ګرځي او د ډاکټر خواله نه راځي. زمونږ او ستاسو مثال د مریضانو دی او د دې عالمانو مثال د معالجینو، طبیبانو، ډاکټرانو دی. دوی چې کله زمونږ د ایمان د اصلاح د هغې کوشش کوي، زمونږ خیرخواهي لټوي، مونږ او تاسو ورله خواله نه ځو. نو چې کله په جومات کې د جمعې تقریر په ختمېدو شي نو مونږ او تاسو ورشو. داسې مه کوئ. نبی علیه السلام فرمایي د علماو مجلس کې ناسته کوئ، په توجه سره یې کوئ. دې سره به الله رب العالمین ستاسو په زړونو کې د عباداتو، د نیکو، د طاعاتو رغبت پیدا کړي. دا کوم ملګري چې سیروزې له لاړ شي، چلې له لاړ شي، څلورو میاشتو له لاړ شي، واپس راځي، تاسو اینا څومره تبدیلي پرې راغلي؟ په مخ باندې تبدیلي، په تندي کې تبدیلي، په خوی خصلت کې تبدیلي، په ناسته پاسته کې تبدیلي، په جامه پایزار کې تبدیلي. دا ولې؟ دا د ښو خلقو صحبت او د نیکو خلقو ملګرتیا د انسان په وجود کې بدلون راوړي. د مخدرې د علماو په دې علاقه باندې لوی احسان او ملازه ده چې هر کال د صوبې د مختلفو علاقو نه ښکلي ښکلي عالمان تاسو له راغواړي او ستاسو دې کلي ته دلته یې راولي. هغه عالمان چې د هغوی سره د ملاقات دپاره خلق د مخکې نه ټیمونه اخلي، هغوی سره د ملاقات ټیم نه میلاویږي او دا عالمان ترنه ستاسو د کلي ته د راتګ دپاره ټیم واخلي او تاسو ته وایي چې دوی ته راغونډ شئ او راشئ. دا د دې عالمانو په تاسو ډېر لوی احسان دی. الله رب العالمین دې ورته د دې بدلې نصیب وفرمایي. مسجد کې چې کله د قرآن درس شروع شي نو چرته په اوږه څادر مه ورچوئ چې روان شئ ترنه. دا 5 منټ یا 10 منټ درس دې کې لږه ناسته کوئ. د الله د رحمت په څادرونو کې به درله الله ځای در نصیب کړي. نو تلی په ما تکلیفونه راځي، کور کې مې خفګانونه دي، رزق کې مې تنګي ده، په ژوند کې مې ټینشن دی او مصیبتونه او تکلیفونه دي راته. نو نه به یې درته چې د الله د رحمت څادر خور شي نو ته تر نظر څادر په اوږه کې بار ترې نوځي. نو چې ته د الله د رحمت په څادر کې په خپله باندې ځان نه راپټئ. مونږ دې ذمہوار شو. راشه ته د عالمانو صحبت شروع کا، د قرآن په درس کې ناسته شروع کا، تبلیغ والو سره جوړ شروع کا، مدرسې والو سره محبت شروع کا چې ته د الله د رحمت په څادر کې راپټ شي. عذابونه او تکلیفونه او حادثې او مصیبتونه به په خپله باندې دفع شي. چې کله تبلیغ والا بیان شروع کی نو مخکې نه مه اړوئ. دا زمونږ او ستاسو د خیر ښېګړې لپاره لیږلی وي. د قرآن د تفسیر د ترجمې درس شروع شي مخکې نه مه اړوئ. د جمعې بیان چې شروع کېږي په اول وخت کې راځئ او مسجد کې کښېنئ. دې سره به الله رب العالمین ستاسو په زړونو کې د عباداتو او د نیکو رغبت پیدا کړي. دا داسې ده لکه په شړه ځمکه چې د پاسه باران وریږي او هغه ځمکه زرغونېږي او په هغې کې تک شنه شنه فصلونه او بوټې راخېږي. د دې وجې نه داسې قسم اجتماعات دا ډېر زیات قیمتي وي. او بیا عنوان یې څومره مقدم دی، څومره بهتر دی، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت صحابہ، ختم نبوت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ته د کوم څیز نسبت کیږي هغه په الله ډېر ګران دی، هغه الله ته ډېر زیات قیمتي دی.
د دې وجې نه دا نننی مجلس د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک په نسبت باندې منسوب دی دا ډېر زیات قیمتي دی کومه خاوره چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د وجود مبارک سره د مدینې طیبې لګېدلې ده علماو لیکلي دي هغه خاوره د الله د عرش نه هم ډېره قدردانه ده کومه چې د نبي علیه الصلاة والسلام مبارک د جسم اطهر سره لګېدلې ده هر څیز چې خاورې نسبت نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته وشو او دومره قیمتي کېږي نو چې د اشرف المخلوقات انسان او بیا مسلمان او بیا د نبی علیه السلام امتی چې د هغه نسبت نبی علیه الصلاة والسلام ته وشي دا به څومره قیمتي کېږي د دې وجې نه زما وروڼو دا مجلس او دا محفل ډېر زیات قیمتي دی په دې مجلس کې چې تر څو ناست یې نو په زړه زړه کې درود شریف مه پرېږدوئ ښه په زړه زړه کې درود شریف وایئ تسبیح کو در سره په جیب کې وي هغه راواخلئ بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله پې وایئ صلی الله علیه وسلم پې وایئ صلی الله علی النبی الامی دا پې وایئ چې هر قسم درود شریف درته یاد وي هغه درود شریف وایئ د علماو خطاب هم اورئ ورسره هغه درود شریف هم وایئ او په دې منځ کې چې په زړه کې د الله نه څه غواړئ په زړه کې د الله نه غواړئ الله علیم بذات الصدور دی ستاسو د زړه دعا به الله رب العالمین په عرش باندې قبلوي وروڼو ما ستاسو د وړاندې د قرآن کریم یو آیت تلاوت لقد جاءکم رسول من انفسکم تاسو ته الله رب العالمین یو پیغمبر را لېږلی دی او من انفسکم ستاسو نه دی تاسو انسانان یې هغه انسان پیری نه دی ښاپیری نه دی فرشتو نه دی د جناتو نه دی ستاسو نه دی او حکمت پکې دا و چې نبی علیه الصلاة والسلام انسان دی د انسانانو سره ژوند تېروي نو انسانان به د نبی علیه الصلاة والسلام نه د ژوند د شریعت طریقې زده کوي په نظر به درته راځي د اودس نه به اودس زده کوئ او د مانځه نه به یې لمونځ زده کوئ صلو کما رأیتموني اصلي روجې نه به روجه زده کوئ د حج نه به حج زده کوئ د معاملاتو نه به معاملات زده کوئ د کور د ژوند نه به د کور ژوند زده کوئ د سیاست او د حکومت نه به سیاست او حکومت زده کوئ د نبی علیه السلام ژوند مجموعه د مجموعه دا ټول په ټوله خوبۍ پکې الله را جمع کړي دي امت ته یې دقه شانتې مخې ته کېښودلي دي چې دا ستاسو د محبوب صلی الله علیه وسلم زندگی ده خو یو خوبي الله رب العالمین په صراحت سره په دې آیت کې وښودله عزیز علیه ما عنتم مؤمنانو ستاسو په دې نبي کې ما یو صفت کېښودلی دی او هغه دا کوم څیزونه چې تاسو په تکلیف او مشقت کې ورچئ او تاسو خفه کوئ نو دا خفګان یوازې په تاسو نه تېرېږي عزیز علیه ستاسو یو غمخوار او ستاسو یو خیرخوا او ستاسو یو خواخوږی هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی د دې امت په درد باندې دردمند نبی دی د دې امت په خیر باندې خوشحالېدونکی دی حریص علیکم ستاسو په خیر باندې ډېر زیات خوشحالېدونکی دی تاسو ته د دنیا تکلیف در رسیږي نبی علیه الصلاة والسلام په ډېر خفه کېږي د دواړو جهانو د سردار مبارک په یو امتي باندې چې کوم تکلیف په دنیا کې تېرېږي نبی علیه الصلاة والسلام هغې خفه کېږي په خپل امت ډېر خفه کېږي آخرت کې پرې روان دی په هغې هم خفه کېږي د دنیا او د آخرت د دې امت غمخوار جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دی د دې امت قرآن کې الله په خپله وضاحت وکړو
یو ورځ په پوزه مبارکه باندې د سرمنې د سوځېدلو بوی محسوسېږي، په دې زړه کې وایي چې یا به څوک مسلمان چېرته صحابي زما کافرانو په تکلیف کړی، هسې نه چې دا سرمنې د سوځېدلو بوی ما ته د هغې نه راځي. حیران او سرګردانه د مکې مکرمې په کوڅو کې د دواړو جهانو سردار مبارک د خپلو صحابو د حال احوال معلومولو دپاره ګرځي چې دا د کوم طرف نه د سرمنې د سوځېدلو بوی راځي. هغه لار باندې روانېږي، یو منظر ورته الله رب العالمین ښایي. یو صحابي دی چې مور یې هم په اسلام کې شهیده شوې ده، پلار یې هم په اسلام کې شهید شوی دی، ابن الشهیدین دی، مونږ او تاسو ورته یتیم یسیر وایو. هغه حضرت عمار کفارو د سروټکو د پاسه سملولی دی او دا سرمن یې چسکارې کوي او دا بوی ترېنه راوچتېږي. د دواړو جهانو سردار مبارک چې دا منظر ویني ډېر زیات خفه کېږي. د خپل امت خیرخوا دی، غمخوار دی، دردمن دی، د جهاد حکم لا نه دی راغلی. دا خو زما هغه صحابي دی، نه یې کور مور شته دی چې د دې زخمونو د پاسه ورله پټۍ ولګوي، نه یې کور پلار شته دی چې دی ورته ګیله وکړي داجي ما سره به هغه فلانکو داسې ظلم وکړو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته مخاطب کېږي، یا نار کوني بردا وسلاما علی عمار. ای وره په دې عمار باندې داسې یخ شه کما کنت علی ابراهیم، لکه څرنګه چې په ابراهیم خلیل الله علیه السلام باندې یخ شوی وي. د دواړو جهانو د سردار مبارک د دې دعا غوښتلو سره الله رب العالمین هغه اور یخی او د هغې ګرمو کلکو سروټکو نه د یخو مالوچو پاغوندي جوړېږي. او حضرت عمار فرمایي یا دا وه چې د سرو سروټکو د هغې په منځ باندې پروت وم، یا مې داسې محسوسوله لکه د یخو پستو مالوچو په پاغوندو باندې چې د پاسه چا سملولې. د دنیا په تکلیف باندې نبي علیه السلام د خپل امت خفه کېږي، د آخرت په تکلیف باندې نبي علیه السلام د خپل امت خفه کېږي. په خپله یې وفرمایل لکل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب لها. هر یو نبي ته الله رب العالمین په ټول ژوند کې د یوې قبول شوې دعا اختیار ورکوي چې وغواړه کومه دعا غواړي چې قبول یې کړم درنه. فرمایي هر یو نبي خپله دعا غوښتلې ده. رحمة للعالمین فرمایي اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ما خپل دعا سنبال کړې ده د محشر میدان ته زما امت به ډېر ګناهګار راځي الله لا، زه به الله ته وایم ربه خپله دعا مې درنه دنیا کې نه ده غوښتلې، الله زما د دې امتي سره ګزاره وکړه، زما دقه دعا ده. رحمة للعالمین شفیع المذنبین دی، د دې امت خیرخوا دی. مکي دور کې چې به کله جنازه پېښه شوله د مسلمانانو، نبی علیه السلام به راغی جنازې ته، اول به یې تپوس کو، په صحیح مسلم شریف حدیث دی، هل علیه دین، په دې سړي باندې قرض شته دی؟ جواب به ورته ملاو شو قرض پې نشته دی. نبي علیه السلام وفرمایل صفونه جوړ کړئ، جنازه به وتړه. چې چا به وفرمایل قرض دی پیجي، نبي علیه السلام به تپوس وکړو څه پیسې پکې یې پرېښي دي چې قرض ترېنه ورکړو؟ هل له شیء، څه شی ورله شته دی؟ څه مال دولت یې پرېښی دی؟ یقضا به دینو، چې په هغې سره د ده دا قرض ادا کړو؟ جواب به ورته ملاو شو جی او شته دی. نبي علیه السلام وفرمایل الو به پرې جنازه کوم چې تر څو پورې د ده د مال نه د ده قرضې تاسو نه دي خلاصې کوي. او چې کله جواب به ورته ملاو شو چې قرض پرې هم پاتې دی او پیسې هم نه دي پرېښي، نبی علیه السلام وفرمایل صلو علی اخیکم، د خپل ورور باندې جنازه په خپله وکړئ، روان به شو ترېنه مخ به یې ترېنه وګرځو او به یې فرمایل چې د چا غاړه الله ته د مخلوق په قرضو کې بنده وي،
زه د هغه سفارش الله ته نشم کولی. نبي علیه الصلاة والسلام به ترنه روان شو. محدثین لیکي صرف په دې خاطر باندې چې زما د دې امت سره د پردي حق احساس پیدا شي. چې کله اسلامي حکومت کې بیت المال قائم شو، خزانه ډکه شوله، جنازه چې به حاضره شوله، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به تپوس وکړو قرض پشته دی؟ نه جو نشته دی. جنازه به یې پرې وکړله. جواب کو به ملاو شو قرض پشته دی، مال یې پرېښی دی او جي وی به اول ته نه دا قرضونه ورکوي، وروسته به زه جنازه کوم. او که جواب به ملاو شو چې قرض پشته دی، پیسې یې نه دي پرېښي، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به وفرمایل لاړ شئ د بیت المال نه د ده دا قرضونه اول ادا کړئ، وروسته به زه په ده باندې جنازه کوم. او بیا یې ورته وفرمایل نبی علیه الصلاة والسلام من ترک مالا او ضیاعا فلعصبته ولورثه. د ده د وارثو د ده د عصبو حق دی چې د دوی نه پاتې شوی مال په خپل میراث کې واخلي، خو د چا په غاړه باندې قرض پاتې شو نو قرض یې زه وارثانو ته نه پرېږدم. وی فرمایل انا مولاه، زه یې ذموار یم، زه رحمة للعالمین یم، د خپلو امتیانو قرض به زه په دنیا کې د بیت المال نه ادا کوم، دا د دې دپاره چې د قیامت په ورځ باندې د دوی په غاړه باندې پردي حقونه نه وي پراته.